السلام علیکم کتونکو ماستر شاه سوار ما دا وخت تاسو کتلی شئ د صدیق آباد پاټک په بازار کې ولاړ یم. نن درته د صدیق آباد پاټک چې کوم مسایل دي هغه په ګوته کوم. دا یو داسې بازار دی چې دا د باجوړ زړه دی او موږ د باجوړ په داسې یو سنټر کې اوسېږو چې دا ډېره یو کمرشل ایریا ده، خو دا د مسلو نه ډېر زیات ډک دی. ډارینو څخه خبرې اترې کوو، چېرته ځئ مه، موږ سره اوسئ. رور ستاسو په دې بازار کې چې کوم مسایل دي که هغه راته لږ په ګوته کوئ نو ستاسو به ډېره مهرباني، ځکه چې ستاسو دا بازار ښکاري داسې چې بالکل یو شړ بازار دی. څه به ویل غواړئ؟ ورور سره ډېره مننه یاره. په بازار کې خو موږ ته مسلې ډېرې زیاتې دي. مسلې دا دي چې اوبه موږ ته نشته دی، بجلي موږ ته نشته دی، روډ خراب دی، دوړې دي، کچرې دي، بجلي موږ ته غټ ټینشن دی، د اوبو دا ټینشن دی چې مرکز ته لاړ شو اوبه نه میلاوېږي، د اوبو ډېره غټه مسله ده، د څښلو اوبه هم نه میلاوېږي. نو موږ یو حکومت نه به دا مطالبه وکړو چې یاره موږ ته لږ د اوبو دغه جوړ کړي، سهولت راته برابر کړي، د بجلۍ راته وکړي. بجلۍ دا 5-6 لنډه تېرې دي، موږ ته بجلي نشته دی. موږ جنریټر لګولی دی، موږ ته د مارکیټ والا ته هم تکلیف دی، ما ته هم د تکلیف دی، د خلکو ته هم د تکلیف دی، خو مجبوري ده، موږ څه بل څه لار نشته دی. نو حکومت ته مهرباني وکړي چې موږ د روډ څه دا حل لاره وباسي، د بجلۍ حل لاره وباسي، د اوبو څه مسله دې حل کړي. اوبه نشته، بازار والا ته تکلیف دی، ټرولو والا کلو ته ځي، مرکز کې مو اوبه نه میلاوېږي. او مهرباني دې وکړي چې موږ ته دا سهولیت دلته برابر کړي. صحیح، ډېره مهرباني. د دې صدیق آباد پاټک چې کومې مین مسلې چې کوم دي، د دې مین مسله چې کوم ده د اول د انتظارګاه ده، انتظارګاه نشته. بیا مین مسله چې کوم ده د اوبو غټه مسله ده، دا پکې نشته. بله چې کومه مسله ده دلته چې کوم د نالۍ مالۍ دي، دا د دې ګندګي صفا کول، دا ډېره غټه مین مسله ده. نور چې کوم د بجلۍ مسله راځي، دا مین مسله د دې بجلۍ ده. بل بازار چې کوم انتظامیه چې کوم اصول دي که نه، دا غیر قانون، بس دا پوره ټیک نه دي. دې باندې فوکس کول پکار دی، ځکه چې دا ګاډي رشمه جوړېږي نو په دې باندې فوکس کول پکار دی. صحیح، ډېره مهرباني. بازار کې ډېرې مسلې دي، یو خو د بجلۍ مسله ده، بجلي کټ کړې ده، بالکل میلاوېږي نه سره. او نور هم والله چې ډېر مسلې ډېرې زیاتې دي، خو تاته به زه کومه بیانوم. کومې چې ستاسو په نظر کې دي، کومې چې ضروري دي، کومې غټې مسلې دي، کومې اجتماعي مسلې دي، هغه راته په ګوته کوئ. اجتماعي مسلې خو ما ته نورې نه دي معلومه، خو دغه د بجلۍ مسله ډېر غټ علت دی. نو صحیح، لکه ستاسو روزګار د روزګار خو زموږ د بجلۍ سره غټ تعلق لري. او ورته ویلي یم دی والله د اوسه پورې راته ونه لګولی، یار جنریټر تېل دی 1.5 روپۍ تېل به ورځې وایي. صحیح، ډېره مننه، ډېره مهرباني. په بازار کې خو ډېر مسایل دي، خو مین مسایل دا دي چې یو خو د دې روډ مسله ده، د کډې دي، موږ ته د دوړو ډېر زیات تکلیف دی. دا هارونه موږ راوړو او په دویمه ورځ پرې ګز ګز دوړه پرته وي، صحیح ده. یو خو دغه مسله ده. دویمه مسله دا ده چې د مسایلو هر یو مسایل سیوا دي، خو دویمه مسله دا ده چې د زموږ پاټک بازار کې یو بینک نشته دی. بینک دلته دغه کول غواړي، دا لازمي ده. بله د بجلۍ مسله ده، دغه شانې نور هم ډېرې مسلې دي. او دا کومې چې دا غټې مسلې دي دا تاته ما په ګوته کړلې، نو دا مسلې ډېرې زیاتې موږ ته دي. او د اوبو مسله بالکل د سره اوبه دلته د سره شته دی نه. د دې د وجې زموږ د دې روډ او دا دوړه او دا دغه د دې د اوبو بله د اې ټي ایم والا له پکار دی چې کم از کم د دې پاټک بازار ته دوی دا گاړی راولي او دا دوړې دا مسایل لږه حل کوي، لکه ترهي مرهي کوي، ځکه چې دا دې کې راشي او زمونږ دا تخونه بیا اوچتوي وایي دا داسې چل دی او داسې چل دی که نه. نو پکار دا دی چې ټي ایم ای والا د دې بازار هغه خپل حفاظت هم بیا کوي که نه، چې څنګه دوی مثال په طور دغه اوچتوي، شوکې سي اوچتوي، دا شیونه اوچتوي، نو د دې دپاره دا پکار دی چې بیا د بازار حفاظت هم کوي که نه. وسلام، ډېره مهرباني وروره. یاره د پاټک خو ډېر شی مسایل دي که نه. زه به تاته اوس د پاټک کم مسایل بیانوم، خو اهم شی چې کوم دی که نه هغه زموږ بجلي ده. په پاټک کې نه بجلي شته دی، نه اوبه شته دی، نه انتظارګاه شته دی، نه مسافرخانه شته دی. مړه دونه زه ته اسانه ولې نه وامه چې دونه په دې ټول پاکستان کې نشته څونه چې په پاټک کې خاص دا مسلې دي. مطلب دا چې پاټک د مسالو نه ډک دی. نور د دې نه علاوه کوم مسایل ستا په ذهن کې شته دی؟ یاره او دلته خو دی او همي دغه لیټرین هم نشته دی. صحیح ده چې هلته ورځم 20 روپۍ دارچانه دي، چېرته چې ورځئ د مرکز ته. دلته چې 20 روپۍ ټیکس لري، د چا به اوس کېږي چا به نه کېږي. زه خیر زه به ورکړم، خو بل خو نشي ورکولی که نه. صحیح، دغه باترومونه چې کوم دي دغه د مرکز دي که عوامي ساز شوي دي، خو دوی د دې پې ټیکس لګولی دی. صحیح ده، دغه باترومونه چې کوم جوړ دي دا د مرکز خپل دي؟ او دا د خپل دی مرکز، د مرکز هغې باندې پیسې اخلي؟ په هغه باندې پیسې اخلي دی. ډېره مننه، ډېره مهرباني. نو زموږ فوجي د پاټک بازار داسې دی چې دا ټول د مسلو نه ډک دی. دلته چې کومه دی موږ ته د ټولو نه اهمه مسله د اوبو ده. دلته اوبه بالکل نشته دی. مخکې داسې و چې څه
پیپونه تلي وو هغه هم اوس دا نالۍ جوړېدل هغه کټ شو. اوس بالکل دلته اوبه نشته دغه جومات نه اوبه راوړو چې هغې راله په کولر کې راکړي ښه دی په نی ناړو اوبه شتې ده. بل چې کومه دی د دې روډ مسله ده د روډ دا نالۍ وکړله اوس چې دا څه دوړې دي چې کومه دی دا اوبه دلته ډک شوي دي او چې دا څه دوړې دي دا دلته بادېږي چې مازدیګر ځو نو هغه خپل شکلونه زموږ څوک نه پېژني دومره دوړه ده. او بل د بجلۍ غټه مسله ده دا موږ ته دلته ډېرې عامه مسلې د بجلۍ خو دا که زما دا کیمرامین وښیي نو دا خو تقریبا په دې یو ستنه کې 6 لړه بجلي ده. نو تاسو ته یو 6 منټه یا 6 غنټې بجلي چلیږي په دې ټول بازار کې په 24 غنټو کې؟ سباړو بالکل یو منټ هم نه چلېږي بالکل نشته داسې ډېرونه تللي دي خو بجلي دلته موږ له نه راکوي. اوس په پیسو باندې بجلي ورکوي هغه څه میټرو څه پروګرام یې جوړ کړی دی چې څوک هغه 100 روپۍ د ورځې ورکوي یو نیم سل هغو ته بجلي ورکوي او هسې عامو خلکو ته بجلي ورکوي نه. بجلي بالکل دلته صاحبه نشته نش برابر ده. صحیح ډېره مننه چې د خپل وطن د وجود کم پرهر ته وجاړم کم پړاو وڅارم کم سنګر ته وجاړم. کتونکو دغه د پاټک د بازار مسایلو چې ما تاسو ته مخې ته کړه د اعلی حکامو نه د ټول نه دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ دې بازار ته لږه نظرثاني وکړئ ځکه چې دا بازار ډېر یو اهم بازار ټول باجوړ زړه دی. خو چونکې دغه حال دی د دې بازار چې دلته د خلکو د وینا مطابق بینک نشته فرانچایز نشته مسافرخانه نشته عوامي لیټرین چې کوم دی هغه نشته دی. د هغې نه علاوه سولر سیسټم چې کوم په دې بازار کې شوی دی هغه خراب دی. په یو سیټ باندې هغه سولر سیسټم چې کوم دی هغه وړلی شوی دی. نو ډېر مسایل راته خلکو په ګوته کړه. دغه ویډیو که ستاسو خوښه شوي ورسره لایک کوئ مخکې ورسره شیر کوئ. د دې سره ماسټر شاه سوار له اجازت راکوي. د الله پامان.